په هیلث شوبه کې زموږ ډېر کمزوري دي او موږ ډېر کمی دي او موږ غواړو چې د علم د رڼا چې د قلم طاقت چې دا موږ د ټوپک طاقت ته قلم ته واوړي. زموږ میشن دا دی چې موږ روایتي ډیپلومي خلکو لور نه کو، موږ دوی له نالج ورکو. شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی ناظرینو زه یم ستاسو میزبان عبدالسمیع خان د پاک ټي وي سره نن مو خپل خصوصي پروګرام راوړی دی پېښور ته خیبر پښتونخوا انسټیټیوټ اف میډیکل ساینس ته. د هغوی د چیرمین سره به د دې انسټیټیوټ د دې کالج په حوالې سره خبرې کوو. ټول نه اول خو زه ډاکټر صاحب فخر محسوسوم په تاسو ځکه چې تاسو زمونږ د ضلع سره تعلق ساتئ او دا هغه ستوري دی چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د علم د شمع چې ده د رڼا چې ده دا خوري. او بیا زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم ډاکټر صاحب چې په دومره اهم ټاپک باندې په دومره خپل مصروفه وخت کې تاسو مونږ له ټایم راکړو. ډاکټر صاحب دا راته ووایئ د دې انسټیټیوټ باندې باره کې به راته څه وایئ لږ ګوتې رڼا پرې واچوئ د دې ستاسو انسټیټیوټ چې کوم تاسو سټارټ کړی د دې ایم او مقاصد څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي علی رسول الکریم. اما بعد د ټولو نه مخکې عبدالسمیع صاحب استاد د پاک ټي وي ډېر مشکور یو چې زمونږ د کالج ته تشریف راوړو او زمونږ د میسیج او زمونږ د پیغام ټول ولس ته د علم د رڼا د پیغام چې دی دا ټول ولس ته ستاسو په ذریعه ورسي نو دا زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ او د فخر خبره ده. بل څنګه چې تاسو ته پته تاسو په ما علاقې خو ډېر ملګري دي ډېر ناظرین دي چې هغو ته پته نشته چونکې زما بیسیکلی خپل پروفیشنل تعلق چې دی زه MBBS ډاکټر بیا د هغې نه وروستو MS ما سکالرشپ باندې کړی ENT کې چینا نه بیا چینا ګورنمنټ سکالرشپ باندې ما PhD کړی ده. د هغې نه وروستو چینا کې زه ایز اسسټنټ پروفیسر ما جاب اپر شو چونکې د مشرانو په خواهش باندې او په خپل خواهش باندې موږ هم وایو چې د علاقې له او د خلکو له دی له څه وکړو نو ډاکټران خو ماشاءالله زموږ KPK کې ډېر شي خو ما سوچ وکړو چې کوم 20 سال ایکسپیرینس دی د چینا د لایف او د هغو د اکیډمیکس نو د هغې په رڼا کې د هغې په روشنایي کې موږ یو آرټ اف د کلاس انسټیټیوټ تیار کړو او دې ملګرو سره د علم د رڼا شیر کړو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې خیبر پښتونخوا یو د ټوپک او د دې کلچرون سره آلریډي د دې کم خلکو کم زیات تر محرومۍ چې دي زیات تر خلک د دې علم د رڼا نه په نورو شوبو کې په هیلث شوبه کې زموږ ډېر کمزوري دي او موږ ډېر کمی دي او موږ غواړو چې د علم د رڼا چې د قلم طاقت چې دا موږ د ټوپک طاقت ته قلم ته واوړي. د هغې دپاره موږ د انسټیټیوټ بنیاد کېښود په نومبر کې. د هغې نه څنګه چې موږ بنیاد کېښودو نو تاسو ته یې څنګه پته چې د پارټه مرجر شوی د مرجر چې څومره ضلعې وي د هغې نه موږ 300 سکالرشپس فري اف کاسټ چې د الټراساونډ انګلیش او کمپیوټر کې موږ وی چې یاره موږ لومبۍ شروع د خیرسګالۍ او د دې خلکو د مرهم او د دلجویۍ نه وکړو نو موږ هغه پروګرام کېښودو. ستاسو د کالج ته چې راتللی شوم ما خپله وزټ کړي دي د مختلف کالجونو. ما داسې فیل کړه چې زه چېرته میډیکل کالج ته راتللی شوم داسې دومره په غټه سطحه چې تاسو دا کوم تیاری کړي دي آیا تاسو مخې ته د میډیکل کالج اراده خو نشته ځکه چې د انسټیټیوټ یا د BSN په سطحه باندې ما په دومره غټه سطحه ما ستاسو میوزیم ولیدو تاسو لایبرري ما ولیده بل ما واورېدو چې ستاسو سره 3-4 پکې PhD ډاکټران هم. لومبۍ خبره خو ما ته اوس ته وي چې ایکسپیرینس په خپله ایز ا ټیچر دی زمونږ کوم د چاینیز کوم ایکسپوزر چې و د هغې انوایرمنټ هغه چې موږ څه لیدلي وو هغه خو دلته میډیکل کالجونو کې نه و چونکې دا اداره موږ د پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د ګورنمنټ انډر به چلو د هغو خپل یو پروټوکولز دي چې موږ د هغې دپاره انسپیکشنز کېږي. تاسو کله سوال وکړو چې میډیکل کالج ده چې کله زموږ د KP هیلث فاونډیشن یو اداره ده چې هغه د ټول KPK د انسټیټیوشنز او د هاسپټلز په منځ کې یو ربط دی یو برج دی هغو د ټولو نه مخکې اپلیکیشنز دپاره هغه انسپیکشنز کوي د هغو چې کوم ټیم و هغې کې DG هیلث هم کسانو د KP هیلث فاونډیشن و نور د ګورنمنټ چې کومې ادارې وي نو هغو چې کله انسپیکشن خپل ختم کو دفتر کې ما کېناستو نو ما دې تپوس وکړو چې یاره جي تاسو که څه تحفظات دي یا ستاسو ریکمنډیشنز نو موږ ته ویلی شئ اوس لا موږ شروع نه ده کړې اپګریډیشن روان دی موږ به پکې هغه هم وکړو. نو هغو کې یو میډم و زه یې ځکه نوم نه علم چې سرکاري خلک وو نو هغې ما ته وایي چې ډاکټر صاحب دا کالج چې دی کوم روان کړی نو په دې کې دا BS او دا ډیپلومې مه کوه. نو ما ورته چې میډم ما خو کولاو کړی دی له دی ولې نه کوم نو ما ته وایي چې موږ د میډیکل کالجو وزټس وکړو
خو هغه شی موږ هغې کې نه دی لیدلی چې کوم اکوپمنټ تاسو سره دي زه په خپله دغې نه ډېر نو هغې ما ته وی چېرې جي دا خو میډیکل کالج سټینډر نوم ښه دی نو ما ورته چېرې جي میډیکل کالج لا ابتدا موږ نه ده کړې موږ فلحال یو بیس نه شروع کړې ده ستاسو سره ډاکټر صاحب کمې ټیکنالوژي فلحال موږ تاسو څنګه وایي چې موږ لومبۍ شروع موږ وایو چې د یو خو تاسو ته څنګه ډیپلوماس خبر راځي نو د کې پی میډیکل د فیکلټي بورډ سره چې کوم اپلیکیشنز دي د هغو کوم ډیپلومې دي نو د هغو سره 17 ډیپلومې دي 18 دي بلکې خو هغه یو ډیپلوما لږ داسې ده چې زموږ د هیلث نه لږ سایډ ته ده نو الحمدلله موږ د هغو 17 ډیپلومې شروع کړو چې په هغې کې انستیزیا ده په هغې کې هیلث دی په هغې کې ارتھروپیډک دی په هغې کې کارډیالوجي ده په هغې کې پرایمري هیلث کیر دی په هغې کې فزیوتراپي ده دې کې تقریبا 7 ډیپلومې د هیلث سور ریکوایرمنټ چې دي هغه پوره کوي اوس موږ 17 ډیپلومو ته ولیږو دا هم یو کوېسچن دی د هغې وجه دا ده چې زموږ په کې پي کې ډاکټران سیوا دي خو کوم پیرامډک سټاف چې دی هغه نشته ټیکنیکل سټاف نشته په یو هسپتال کې چونکې زما ستا تعلق ته یو ځای نه دی د پیر بابا په آریسي هسپتال کې 36 ډاکټران دي خو که ډسپنسرز یا د ټیکنیشن سټاف موږ وګورو نو هغه 26 هم نه دي په یو ډاکټر پسې کم از کم 3 ټیکنیشنز پکار دي دا راته ووایئ ستاسو دا کالج چې دی دا افیلیټډ دی مطلب کم فیکلټي چې د دې نه علاوه د کم هسپتال سره ستاسو لومبۍ ستاسو لومبۍ کوېسچن چې نیمګړی پاتې شو چې کورسونه کم دي نو لومبۍ زموږ د اف سی کورس شو اف سی بیا زموږ سره ډیپلوماز دي بیا د هغې نه علاوه ایل ایچ وي دا فری پریس خاص کر کې پی کې ډېر ضرورت دي زچ او بچه د صحت په حواله د هغې نه علاوه سی ایم ډبلیو به ورته مخکې وي پنجاب کې د هغې نه سی این ای کې دو کې پی کې دا زما په خیال یو میاشت مخکې قانون راغی پاکستان نرسنګ کونسل نه چې اسسټنګ سرټیفاید نرسنګ اسسټنټ سی این ای ورته وي دا دي زموږ سره ده او بی ایس ان د هغې نه علاوه په بی ایس کې چې کوم د کیمیو سره زموږ بی ایس ان دا چې دي دا ډایرکټ ایل ایچ وي او سی این ای دا ډایرکټ نرسنګ کونسل سره وي د هغې نه علاوه د بل چې د فارمیسي کې کوم کیټګري بي ډیپلوما چې ورته وي 2 ایئر لایسنسینګ ډیپلوما ده څنګه چې بل تاسو هم نیوز کې کتلی تاسو ماشاءالله میډیا خلک کې هغې کې دا دي چې په کې پی کې 80% میډیکل سټور چې دي ان لایسنس دي او 40% میډیسنس چې دي دا ان رجسټرز جعلي خو ورته ځکه نشم ویلی چې خو ان رجسټر میډیسن نو ولې نشته غټه خبره دا ده یو سړی چې سټور کولاوي انویسټمنټ کوي په پراپر چینل ځکه نه راځي چې هغو ته سرټیفیکیشن نشته نو د هغې دپاره موږ د کیټګري بي د فارمیسي کونسل سره فلحال دا پروګرام دی بیا فارم ډي نیکسټ سټیپ زموږ به انشاءالله چې کوم دی هر څه په دې به بیا میډیکل سټور په دې به جي میډیکل سټور هر سړی چې کوم دا سرټیفیکیشن 2 ایئرز وکړي دی په بیا خپل سټور کولا وخلی شي لایسنس ایګزام دی او دا ډایرکټ اسلام آباد نرسنګ کونسل سره دویم زموږ د کیمیو سره فلحال چې زموږ دی یو خدا بی ایس ان چې دی دا انشاءالله کیمیو سره به دویم چې دی هغه زموږ سره ډینټل بی ایس ډینټل دی بی ایس سرجیکل اوټي دی او بی ایس ریډیالوجي او بی ایس انستیزیا نو دا 5 کورس زموږ سره په بی ایس لیول به انشاءالله بل سر ډېر یو ښکلی پروسس تاسو شروع کړی دی په دې حوالې سره به پیرنټس ته او سټوډنټس ته خپل خصوصي څه پیغام ورکول غواړئ یاره جي پیرنټس او سټوډنټ ته زموږ سټیټ اوی یو پیغام دی موږ اکثر دلته موږ سټاف ممبرز دپاره کوم فیکلټي ډاکټرز چې دي هغې دپاره موږ 300 انټرویوز کړي دي 300 انټرویوز کې الحمدلله موږ سره د کې ټي ایچ ډاکټران ملګري دي د ایچ ایم سی ډاکټران دي نو 80% سټاف چې دی هغه زموږ ډاکټرز باندې مشتمل دی باقي خو نور بیسیک کوم دغه چې دي هغه دي نو بل زموږ سره الحمدلله زموږ کوم ډایرکټر صاحب چې دی ډایرکټر انویسټیشن هغه ماشاءالله پی ایچ ډي کړې ده د انویسټیشن کې د هغې نه علاوه زموږ کوم ډایرکټر اکیډمیکس ډاکټر نثار صاحب چې دی هغه په خپله ایم پی ایچ کړی فارم ډي کړی ده اوس یې کرنټلی پی ایچ ډي کمپلیټ کېدو والا ده نو اکیډمیکس خبرې مطلب ده چې موږ کوشش کړی دی چې موږ پیرنټس ته ماشوم ته کلیکولم او انفراسترکچر خو تاسو وکتو چې میوزیم چې سوره دی دا زه کلیم کوم چې کې پی کې نشته پاکستان ولې درو جي ګرځېدلی نه پاکستان سر وایم دومره متاثر شوم ما که زه میډیکل لیبز اکوپمنټ زموږ سره خپل الټراساوند شته موږ سره ډینټل یونټ شته زموږ سره ایکس رې شته زموږ سره د ای سی جي پورې آل ایچ اینډ ایوریثینګ زموږ سره ویل ډیولپډ کمپیوټر لیبس دي د هغې نه علاوه زموږ کوشش دا دی ځکه چې زموږ ډاکټران هم موږ نن سبا خو ډیجیټل سیسټم دی ریسرچ پکې ډیټا به سرچ کوي موږ سره ډاکټران هم جي کمپیوټر نه اویر نه دي ځکه چې غریبانان خو ټول عمر ډاکټر خو ټول عمر کتاب کې ناستي نو موږ خپل سټوډنټس لپاره
फ्री اف کورس چې څوره زموږ سټوډنټس دي ته موږ فري اف کورس کاسټ دی ته موږ کمپیوټر کورسونه ورکو دی ته بیا څوره سټوډنټس دي امپل ته بار ته وزي پی جیز د پاره انګلیش کمزوري نو بیسیک انګلیش کوچینګ چې دا به موږ ایکسټرا ورکو نو سټوډنټس او پیرنټس زموږ پیغام دی چې موږ یو سټپ راغستل دي د دې مل ته راغلی یو د دې مل ته پاره راغلی یو چې دا قرباني ورکو دوره کوششونه کوو د دې لپاره چې زموږ د علاقه زموږ د خپل کورونه په هیلپ پوره شي د هغې دپاره که زما رونه زما خویندې زموږ ملګري مشران هغه قرباني نه ورکوي او بچي نه رالیږي او پاتې شوه هغه خپل محنت نه کوي او هغه د فیلډ ته نه راځي نو دې ته خو موږ د بار نه نشو راوستی زما مقصد سمپل 1 پوینټ ایجنډا چې کایندلی ایجوکیشن از ایوریثینګ د ایجوکیشن نه بغیر وی آر ناٹ هیومن نو ایجوکیشن چې دا د زمانې تقاضا ده زموږ ضرورت دی د صحت ضرورت دی او الحمدلله موږ خپل کوشش کړی دی د هغې نه علاوه د خلکو د مشرانو ته زه دا پیغام ورکوم چې موږ سلو ټایپ سکالرشپس اناونس کوو په هغې کې زموږ سره څنګه تاسو ته زه بار بار وایم چې کې پي زبلې صوبه ده په دې کې یتیمانان دي جی په دې کې ګوره دې کې یتیمانان دي یتیمانان یوازې دا نه چې عوام دي زموږ پولیس دي زموږ جوانان دي دا هم یتیمان شوي قربانۍ ورکړي نو زموږ سره لومبۍ پریورټي سکالرشپ په زموږ پر سبجیکټ کې وي پر سبجیکټ کې به پر فیکلټي کې پر میجر کې به زموږ سره د کم دغه چې دي موږ سره شهدای دي د هغو سکالرشپ دی افارنز لپاره دویم چې زموږ سره دی هغه کم مرجر نه چې کم زموږ د ملکڼ یا د مرجر چې کم ډسټرکټ پاټه اولډ پاټه اوس چې کم ډسټرکټس دي د دې لپاره زموږ سره سکالرشپ ورکوو د هغې د په علاوه حافظ قرآن چې دي ځکه چې زموږ په مدرسو کې حافظان چې دا زموږ د قوم او د مذهب اساسه ده زموږ د مذهب امین دي موږ به د پاټ دغه د حافظ قرآن دپاره سکالرشپ ورکوو او څلورم سکالرشپ چې زموږ دی هغه د ټیلنټډ سټوډنټس په میرټ بیس باندې دی نو چې زموږ څوره پروګرامونه کېږي موږ الریډي الحمدلله فارمونه کلیکشن شروع کړی فارمونه به راځي په دې به میرټ لیسټ جوړېږي د هغې میرټ په بیس په موږ ایډمیشن ورکو زموږ درې خبرې دي د سټوډنټ رایټ باندې کمپرومایز به نه کېږي د ټیچر په ریسپیکټ په کمپرومایز نه کېږي زموږ د ادارې د 2 سټیټ موټو دا وخت موجود یم د خیبر پښتونخوا انسټیټیوټ اف میډیکل ساینس د ډایرکټر ایڈمنسټریشن جناب رؤوف صاحب سره سر جی لاول خو ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ ته ټایم راکړو سر دا راته ووایه چې تاسو دا کم انسټیټیوټ چې دی مطلب نوی سټارټ ومغستی دی ستاسو باندې یو ډېره غټه ریسپانسبلیټي ده سم موټو دا او سم سوچ دی چې په کم موټو سره به دا ماهی ته بیایې د کاله جو بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول موږ ستاسو ډېر شکر گزار یو ستاسو د پاک ټي وي چې تاسو دلته راغلی او زموږ د انسټیټیوټ چې دا مو وزټ کو زموږ موټو هم دا ده چې لکه دا چونکې کې پي کې چې دا ډېره غریبه صوبه ده او دا د ډېرو جنګونو د سیلابونو د دې نه تېره شوه نو زموږ په دې موټو باندې موږ دا میشن دی چې موږ مطلب په دې انسټیټیوټ کې چې کم د ټیکنیکل سټوډنټس تیاریږي که نه مطلب دوی به سبا په هسپتالونو کې په مختلف ډسپنسریز کې خلکو ته سروسز ورکوي که نه ټیکنیکل سروسز به ورکوي د خلکو علاج معالجه به کوي بالکل بالکل نو موږ غواړو چې لکه زیات داسې کېږي چې دغه چې کوم د پیرامیډیکل سټاف چې دی دوی ایډمیشن والي او بیا مطلب دا دی چې هغه شانتي نه کلاسز وي او نه بالکل نو زموږ میشن دا دی چې موږ روایتي ډپلومي خلکو له ور نه کړو موږ دوی له نالج ورکو دوی له ټیکنیکل نالج ورکو بالکل چې دوی معاشره کې پریکټیکل کار وکړي وښیي خلکو ته چې موږ هم د خلکو خدمت کولی شو موږ هم د دې معاشرې کامیاب انسانان جوړېدی شو بل خو ډپلوما خو مطلب خلک به والي چې سبا ولا څه ورځي نه نو مطلب الټا معاشرې ته څه فایده یې ونه رسوله که نه الټا نقصان یې ورسوله خبره کوي خو موږ ډېر مطلب په پاکستان کې ګورو نو پی ایچ ډي والا انتهایی نه ہونے کے برابر بالکل بالکل تاسو په خپله پی ایچ ډي کړې ده او راغلي مطلب د دې کالج کې تاسو ایز ډایرکټر ایډمنسټریشن نو مطلب په دغې حوالې سربلد شوی د دې نه خو بس تاسو نه مطلب یو سمندر یې دا چونکې موږ چاینا کې وخت تېر کړی دی هلته موږ د هر څه پریکټیکل ولیدل که نه هغوی په هارډ ورک باندې یقین کوي هارډ ورک د دنیا هغه کنجي ده چې دې باندې هر یو تاله کولاویدی شي څنګه چیرمین صاحب تاسو ته ووایي چې چیرمین صاحب هلته دوی ته ایز اسسټنټ پروفیسر جاب میلاو شو په یو هاسپټل کې او دوی ما ته لولنې کال ما ته وکړو نو ما ورته یاره دا خو ډېر غټ جاب دی او ډېر غټ که نه خو بیا چونکې د دوی میشن جدا و
دوی یو ویژن لره چې یاره زه څه کول غواړم د معاشرې له بل ملک د او بل ملک دپاره خپل د دې غریب عوام دپاره نو هغه هر څه یې پرېښودل رالل دلته کې میلیونز اف ډالرز یې ولګول هر څه یې د بهر نه امپورټ کړو که نه نو ولې چې یاره زه د خلکو ته څه فایده رسول غواړم د ولس ته د قوم ته خپل د غریب خلکو ته څه فایده رسول غواړم چې سبا دوی په پروفیشنل لایف کې په پریکټیکل لایف کې د کامیاب انسانان جوړ شي او د دوی د لاسه چاته خیر ورسي بالکل سر په دې موقع باندې به څه پیغام ورکول غواړئ یاره زما خو دا پیغام دی چې تعلیم چې دی که نه هغه ډېر ضروري دی نن سبا معاشره کې بیا ټیکنیکل تعلیم ایجوکیشن چې کوم دی که نه دا نن سبا معاشره کې انتهایی ضروري دی چونکې زمونږ دلته کې بېروزګاري زیاته ده که نه زیاتې مطلب مونږ ګورو که نه خلک ایجوکیټ کیږي خو مطلب هغه شانتې هغوی ته جابز نه میلاویږي یا بیا ډسهارډ شي نو ټیکنیکل فیلډ دا دی چې دوی مطلب دا د ځان نه روزګار هم جوړوي بهر دنیا کې لکه سرکاري جاب په نیش حساب وي هلته 90% خلک چې دی هغوی خپل جاب کوي خپل روزګار کوي خپل هسپتالونه لیبز که نه خپل ډینټسټري چې کوم کلینکس وي خپل مختلف جابس کوي که نه ځان له کریټ کوي جاب نو دا هغه طبقه ده دا هغه پروفیشنل دی چې دوی ته مطلب لکه کریټیو مایند چې لکه دوی ته جابز هم میلاوي دی شي خو د جاب نه علاوه دوی هم د خلکو خدمت کولی شي مختلف فیلډز کې په مختلف ځایونو کې ډېره مننه ناظرینو دا مونږ د چیرمین خیبر پښتونخوا انسټیټیوټ اف میډیکل ساینس او د ډایرکټر ایډمنسټریشن سره په تفصیل سره خبرې وکړې د هغې خبرې تاسو واورېدې کم چې هغوی وویل چې مونږ یو روایتي انسټیټیوټ یا روایتي سټوډنټان نه جوړول غواړو بلکې هغوی د دې دپاره یو لویه قربانۍ ورکړې دي په بیرون ملک کې هغوی غټ جابس چې دي هغه پرې صرف د دې دپاره چې د خپل بیکورډ ایریاز دپاره د خپل ملک دپاره څه وکړي او په دې موټو سره او په دې جذبې سره راغلي دي د هغې خبرې تاسو په تفصیل سره واورېدې په دې وخت اجازت ورکړئ خپل میزبان عبدالسمیع خان له د پاک ټي وي سره